رحمان نه پیژنم خو پیژند خو انکار دي کوم دا رحمان خو نه پیژنم عبد خو پیژنم خدا رحمان نه پیژنم لہذا په عبدالرحمن خو زتا غږ نشم کولای ځکه پیژنم چې څوک دی او کفا عبد عمر درته غږ کوم تماته جواب نه راکې ځکه هغه تانو بدل کړي ستانو کړي نو ته اوس دسی یو نوم منتخب کا چې زتا د فاغي आवाज کوم او تماته بیا غږ راکې کړي ملګریو عبدالرحمن هم ډیر خيارو رضی الله تعالی به بس چې ستاسو سنوم خو قیمته قانون کې دا او بس فاغي ما تغږ کوا دوی ته عبد الہ بده تزویم یو ټیک ته عبد الہ باندې ما تغږ کوا زه بتا تاواز کو نو دې چې کله د بدر په ورځ باندې ولیدو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ نو امیہ ابن خلف غاب کو اے عبد الہ او په مخرا واړه وی سوي دیو بل سره چې کوم د ملاو شو غمل ملاف یو بیا وته چې داسې یو اوخه مې پکار شوی دا په دې دورانه کې دی روانو چې اغه زینا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د امیہ ابن خلف ولید او دا اغه ظالم انسان چې دغه بلال رضی الله تعالی عنہ د غلام او چې کله وداد نور را اوخته د نور بخت تک سور شو او د ازمکه ویلان دې ګرم کړه بلال رضی الله عنه به کم دی بس کپڑے به تلر کړو دغه سی به ازمکه باندې واچو او غټه به راوړل چې لاندې به خو زیاده نه شو او بل به سینه باندې کې خو چې دې غرمو ته پروتي او داس عذابونه ور کول کېږي او که خپل دین پرې دی نو بیا ته سزا نه درکو که دین نه پرې دی نو دا سزا به بیا ستاسو په تقدیر کې بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم لغتی واغستو هغه بیا آزاد کو چې بلال رضی الله عنه په دې ځای کې ولید او ولاړ بلال رضی الله عنه چې کوم دی आवाज وکړ که شرط دې سړی بچ پاتې شنو زه بچ نه پاتې کېږم زه به دومره پورې د په خلاف جنگېږم چې تر څو ما دې نه لر مخ نه لر کړی نه کو دې بچي ما ته وې فنا نه ما ته نجات نه عبدالرحمن بن عوف ته خاموش شدا ملګری دی هغه بیا نو چې دغه یو आवाज وکاو کله نجات د ته ملو شو ما ته نجات نه کله ته امن ملو شو ما ته امن نه ټول انصارو دې کوم د چغواله یا انصارو د الله تبارک وتعالى د دین خدمتګارانو امیہ ابن خلف چې دا رأس الكفر دی کفر جړه ده کده ته نجات تاسو ورکه نجات به ماته نه سخت په غوسه کې ځکه چې د په ډیر ظلمونه کړی بس راوړان دي شو په دې دوران کې ټول خلک چې کم نه را چاپیر شو امیہ ابن خلف په منځ کې راګیر په منځ کې راګیر که اوس پدې کې عبدالرحمن ابن عوف چې ما ته فدنشته چاپې د توري گزارو کو د بچو سکه بچو سره پاغه گزارو کو چې پاغه څنګه گزارو کو هغه خپل ولا راولې وې دی امیہ ابن خلف داسې چغه والا داسې چغه د مرتیزه چې مخکې ته ما چرته نه اورېدلې داسې خطرناک چغه والا که بچي مړ بیا په وځو پورې ما صحابو په بیا د تور گزار نه شروع کړو څوک یو طرف گزار کو څوک د بل طرفه حتی چې امیہ ابن خلف د مردار کړ دا ټول کبرا مشران د کافرانو اگر روان دي دا غیم ته چې کومه ده بس قصه ولا ختم کړه ابو جهل هم دلته نبی له صلوات و سلام مبارک هغه دوه وړو ماشومان او صحابه کرامو څخه کم ده د مر گزارې کې کړه او لازم کدن کې وول اصحاب کې وو ساتي خطر نه ورستو بیا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چراغه نبی له سلام ته فرمایي الله رسوله زړه مې غواړي چې د کافرانو کې مې سمې توري و چلولې هغه موقع خو بلاله ختم شو ځکه و تختیدل کافرانو دی میدان پرې خو و تختیدل نبی له سلام او ته لاړ شو د کافرانو کې وګوره چې کم کافر لګونه کې صاحب کې بس دا چټي هوا هغه جذبه به پوره شي د لاړ په زخمیانو کې ګوري دغه ابو جهل پکې دی نو ابو جهل لګ داسا اخلي راخلي د خواله ورغه او ته وي پرېدم دنه اخیره وخت دی هوایا صدر سره وکم ابو جهل ورته وي دا چټ مې نه دی دا چټ مې دې برزه کې کټ کا کوز به نه کټ کې التبرای امرای ته نږدې بره کټ کا دا چټ مې داسې نه اوګد پاتې شي دنګ دا عربو زنانه بیا د میدان ترازی او بیا زما د سر صفاتونه کوي چې څومره وګت سکتل الله درګړي بیا هم په خپل جهل باندې ولاړ لې اې دا الله دشمن هغه دې سره وکوا یخ کې دې دا څټو دیم چې کومه بس داسې لاړ بیا نبی له صلوات و سلام مبارک ته خپل خیمه نه وروته بیا عالمی جنگ سٹارټ شو عالمی جنگ دال چې ټول په یو بل باندې بیا ورل خو د مبارزې جنگ یو کس په ورته میدان ته یو د مسلمان نه بل چې کوم د کافرانو طرف نه کافر باغ ته کې څنګه ډېرې به جوړاو مسلمان ته چرته هم په تاریخ کې پادشاه نه نه او کنن مسلمان په تاریخ کې کمزور راغی د خپل ایمانی غ کمزوري ده د حق کمزوري نشته د ایمانی خپل کمزوري ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خیمه را بهر شو، ګوري د خپل صحابه کرام ګوري دغه تعداد ډیر کم دی او کافران ډیر زیات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وای د څوک ته چې هغه خپل قرباني الله تعالی په دین کې ورکی، دا هغه د مرګ په مابین کې صرف چې کوم دی د جنت او د په مابین کې مرګ حائل دی، بس چې د مرګ راغی ډایرکټ جنت ته، نور پکې نشته. د څوک شته؟ یو صحابي مبارک وای راوی ته بیا روایت کې زما په لاس کې چې کومه د غوي د کجوري را سره وي، ا کجوري می خوړل دی، چې دا خبره د نبی له صلوات والسلام واوریدا چې د جنت او د مرګ، د جنت او د دې انسان په مابین کې حائل صرف مرګ دی، چې مرګ وتراغه ډایرکټ جنت ته. هغه کجوري می یو طرف ته گزار کړو د مخې سره چې کومه په کافر باندې وراله، جنگیدو حتی قتل تر دې چې شهید شي. په خپل ځان باندې بیا نو څوار له صحابه کرامو په دې کې شهید شوی دي، دغه صحابي مبارک هم چې کوم دی شهید شي. بیا یو بل صحابي نبی له صلوات و سلام مبارک تر وړاندې شوی د الله رسوله دسي عمل ما توخه چې زما رب په خوشاليږي، دا به کوم عملي؟ نبی له صلوات و سلام ورته چې څو قرباني ورکړي د خپل سر د الله تبارک تعالی د رضا لپاره، د دین د سر بلندۍ لپاره، او د الله تبارک تعالی نه د ثواب په خاطر چې الله دې ماته په ثواب راکړي. دا صحابي مبارک فرمایي چې میدان جنگ ته مې ورودانګل، قتل مې کو کافرانو سره مقابله مې کوله حتی قتل دې شهید شي. نو دې سایت تر مسلمانانو نه هم شهادتونه کیږي، او هغه طرف ته د کافرانو هغه مړي وکتل، او یا کافران د دینه چې کوم د مرداران شي، او یا کافران، او په دې او یو کافرانو کې شل کسان د سیو چې دا د مشران، شل پکې مشران د دینه مرداران شي، او یا کسان د دینه قیدیان راغلي، او یا ته قیدیان کړي، او د مسلمانانو نه 14 کسان تا په شهادت باندې په غزا کې رسیدل. په دغه طریقه باندې غزوه بدر چې کم ده هغه د مسلمانانو او د کافرانو په مابین کې هغه وجنګید. فتح به الله تبارک تعالی چې کم ده مسلمانانو تور کړه، شکست به الله تبارک تعالی کافرانو تور کو. نور په دې کې ډیر زیات نورم طولانی روایت دي چې سواقعات پکې وشو، هغه مختصر ما تاسو ته چې کم ده هغه ویلا. په دغه طریقه باندې غزوه بدر الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته کې فتح ورکړ. بیا چې کوم مال غنیمت فاتح شو د مسلمانانو سره، نو پاره کې د بازو پمینس کې چې کوم د اختلاف راغی، ځکه د دې وخت پورې د مال غنیمت حکم لا نه راغلی. ما قبل چې څومره انبیا دي او امتونه دي هغه ته مال غنیمت جایز نه و. دا د دې امت خصوصیت ته چې الله تبارک وتعالى دې امت ته مال غنیمت جایز کړی دی، ور کړی دی وتا. نو کله چې دوی ته په غنیمت کې داسه ملاو شول، نو هغه صحابه کرام چې هغه د کافرانو نه هغه مال اغسته، هغه مردار کړي، هغه نه اسلحه اغسته، هغه سره قیمتي بل څه شی دی. نو دی ویل چې دا مونږ چې ځان لره غونډ کړی دا بس زمونږ شو، دا مونږ بل چاته نشو ورکولای. بعض هغه صحابه کرام چې هغه جنگیدل په میدان د جنگ کې، هغه ویل چې دا به زمونږ د فارای، زمونږ د پاره بدا ځکې وکړه چرته مونږ په میدان جنگ کې نه ویلان دي جنگیدل نه، نو اے فلان دا تا چې سره کافر ناغستی دا تا نه درکول، خدا مونږ جنگیدلو دا زمونږ د جنگ په سبب کې تا تدار سمېلو شو. درېم ګروه په کې دا شو ویل چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کومه ده پیراداری کوله، او دې کافرانو د خپل سامانونو په یو ځای باندې ډېرې کړیو، مونږ چې ورغلی وو دا سامان ته مونږ راغستې هم شو، ځکه چې سره غوسوګونه خو مونږ د دې یې نه ورنلو که چرته ورشو نبی صلی الله علیه وسلم ته څوک ضرر ورکی، دا به زمونږ لپاره خاصه درې ډلې بلې کې چې کوم دی بیا جوړې شو. ذکر دي مال غنیمت هغه حکم لا نور راغله چې دا په ست طریقه باندې تقسیمیږي، څه قصه وي د سورۃ انفال دا اولنی آیتونه چې کوم د الله تبارک تعالی په دې موقع نازل کړي چې دا مال غنیمت دا په 15 حصے کول کېږي، د الله او د رسول لپاره به کې 15 حصہ، دا نور چې کوم سلور حصے دي دا د خپلوانو لپاره، د یتیمانو لپاره، د مسافرو لپاره، د خپل خپلوان دي لپاره، دا سلور حصے په دی باندې تقسیم شي، او دا یو حصہ چې کوم ده د 15 دا د الله او د الله د رسول لپاره ده. د الله لپاره الله تعالی هو غنی دی، هغه په غنیمت باندې سکی، او دا کم چې الله ولا خلق دي او دا غرنګ چې فقیران دي د مستحقین دي او ته د ملو شي. او په حیات نبی صلی الله علیه وسلم کې چې کله نبی اسلام ژوند دیو په حیات دنیوي سره او په دنیا کې مبارک تشریف فرماو، دا 15 حصہ هغه مبارک ته ملاویدل. دا د مال غنیمت هغه تقسیم بیا په دغه طریقه باندې وشو. سورۃ الانفال کې الله تبارک تعالی د دې غزوه بدر اکثره حصہ بیان کړی دا، مال غنیمت چې کوم احوالات هغه به کې الله تعالی بیان کړی دي. بیا مدینه منوره ته چې کوم د زیر راغې دا رنګ په ټولو خلکو کې دا خبره خورش ولا
چې کافرانو ته شکست ورسېده، کافرانو شکست وخوړو، اخو ته مسلمانان چې کم دی هغه ته الله تعالی فتح ورکړه. نو ابو لهب په دې غزا کې د غزوه بدر کې نو راغلی، هغه په خپل ځی باندې الته یو کسره لېږلی او په مکه کې پاتې شوی. دته چې کله خبر ورسېدو اچا چې ته خبره وکړه چې تاسو دومره کسان پکې مرداران شو، مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه، د څه غوسه شو داغه نه لیونی څپېړه وستل او دا چې ودا حق आवाज نو د تاریخ په ولګي او دا خو سبا کوله ته نشوله انکار یو کو چې د سینه منو خیر په خپل او ته بیا پته ولګي دا په مدینه منوره کې خوشالیاں دي او مسلمانانو باندې خوشالیاں دي ځکه ډېر سخت تکلیفونه ته دی ورکړي حالت چې کافران خبري کې پاوي کې غم دې فریاد دې جړا ده. تا د اسلام اوله معرکه وا د دین مخ کې غزاوت شوی تاسو ته ما ویلو، هغه غزاوات او سری د سوي چې پای کې تور نه چلیدلې میدان ته د کافران چې کوم حاضری نه کړي او که حاضری کړي تختیدلې دي. د غسی تختیدلې جنگ مونږ ته ضرورت نه راغله. غزوه بدر د مسلمانانو د اسلام او د کفر په مابین کې اولنې جنگ چې بده کې تور چلیدلې او بده کې مسلمانان هم شهیدان شوي دي، کافران په کې مرداران شوي دي او سخت غزا د ټول نه هم زیاته ده ځکه ټول مشران حاضر شي او دې سره ته مسلمانان مهاجرین او انصار صحابه کرام 314 تعداد دغه جوړې ده. نو ډیره زیاته سخت معرکه وا. موږ او تاسو ته الله تبارک تعالی د دې واقعاتونه موږ او تاسو څه شی سبق حاصلولای شو. هغه سبق زموږ استاد د فارغ د کیدار چې د اسلام د فارغ قرباني ورکول لا فکر دي. اسلام قرباني غواړي، د اسلام د مالیت دا چې تازه کیږي او دا باغ د اسلام چې تازه کیږي دا د سر پینه باندې تازه کیږي. دا غوړي خبردار دا په سیاست نه تازه کیږي. که څوک و چې دا وځ په سیاسي نظام باندې زیل راولم نو په سیاسي نظام باندې دا زیل راوستل ډیر ګران دي. کني مسلمانانو کې ډیر غړ غړ سیاستدانان دي، ډیر غړ غړ چې کوم نه پای کې خلک او خيار ځان ته وي، پوهان ځان ته وي دنیا په لحاظ باندې. خو اسلام ته ورستورزه کمزور شو او قوت ولور نه کا. دا چې تازه کیږي دا هم دغه سي قرباني په لحاظ باندې تازه کیږي. او بل دا چې دا واقعات موږ اورو د کې لوی صحابه کرام شهیدان کیږي، په دې کې لوی نقصانونه کیږي، تاوانونه کیږي. موږ ته دا یاد را تازه کوي چې په موت هم د قرباني راشي دغه خلکو نه موت به نه یو دغه خلکو د خاور او پیزار چې پیزار سره کوم خاور لګیدل هغه ته موت نه رسیږي چې هغه د دین د فار قرباني ورکړي موت به اني ټایم د دې لپاره چې کوم دی هغه تیار اوسېږي. او حدیث پاک کې هم دغه نبی اسلام فرمایي چې الجهاد ماضٍ الى يوم القيامه، جهاد د حق د فاره دا به د قیامت پورې جاری د دین چې کم د سوکو خلاصې دی نشته. او مبارک فرمایي چې چا پزړه کې دا سوچ او فکر نو چې د حق د فاره او جنگي کوم شهید د شمو دا د دې فکر نه بغیر د مړ شو په مرګ د جاهلیت باندې، یعنی د دې مړ شو لکه جاهلیت دغه خلک عمر کېدا. اچھا مې تکم بیان کا څومره په غرور براتله، څومره په تکبر براتله او مرداري دلوا. نو الله تبارک تعالی دې موږ تاسو ته خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان